السلام علیکم ګرانو کتونکو دین تفهیم زه کامرا خټک ګرانو کتونکو نوخار کې دریای کابل نیو کشتي پل باندې ولاړو زوړ کشتي پل چې کوم دی هغې باندې کوم نوی پل دی په هغې ولاړو دې ټایم کې دلته کې د نوخار ګیر چاپېره چې کوم خلق دي اوسېدونکي د دریای کابل په کناره باندې ګڼ تعداد کې په دریای کابل کې د اوبو تیزوالی زیاتوالی په دې باندې نظر ساتلی دی او ځان باخبره ساتي. مونږ هم تاسو سره اپډیټ شیر کوو. ضلعي انتظامیې او نورو محکمو متعلقه چې کومې محکمې دي هغوی الرټ جاری کړی دی او مسلسل خپل اپډیټ هم عوامو ته رسوي. الرټ دي، تیار دي، سکولونه هغې نه سنټرې جوړې شوي دي، باقاعده هغه تیار شوي دي. ایمرجنسی هنګامي صورتحال دپاره NDMA او ضلعي انتظامیه هغوی برپور تیاری کړی دی. دې ټایم کې د چارسدي حدودو نه والې خیرآباده پورې د دریای کابل په غاړه چې کوم پراته خلق دي هغوی خپل قیمتي سامان لا خو اوچت کړی دی، خپل مال مویشي هغوی م اوچت کړي دي او لا هغوی سټینډ بای ساتلی دي، باخبره دي، تیار دي. دلته کې مونږ وختي تاسو سره کومه ویډیو شیر کا هغې نه پس اوس تازه ترین اپډیټ چې کوم دی 1,07,800 کیوسک دا د اوبو چې کوم مقدار دی په دریای کابل کې د نوخار په مقام باندې دا روان دی. ضلعي انتظامیې هدایات دي د دې لپاره چې نظر پې وساتي. مونږ هم د شپې دې ټایم کې په دریای کابل باندې ولاړ یو. ما سره زما صحافي رور کامران خټک هغه هم موجود دی. ده نه به هم تپوس کوو چې تا سره څه اپډیټ دي او خپل فالوور سره څه خبر شیر کول غواړي. جي تقریبا نن چې کوم پهله خبر موږ په نوشهره پرې کړو چې دریای کابل کې اوچتې پیمانې باندې سیلاب خطره ده او اوبو بهاو چې دی دا سیوا شوی دی. اینه بعد نوخار ضلعي انتظامیه فوري بعد صدای نوشهره خبر نه بعد هغوی په نوخار کې او جهانګیري کې په پو کې کوم درې مقاماتو کې دی چې کوم اساسي کمیشنران دي هغوی اجلاسونه راغوښتو، تحصیلداران، پټواریان او سکول کوم ریلیټډ کوم سټاف دی هغوی هنګامي بنیاد باندې میټینګونه راغوښتو. سکولونه خو مخکې نه هم د چوکیانو چې خالي دي خو هغوی ته هدایت هم هغوی ته یې ورکړو او بل ډیپټي کمیشنر نوشهره چې دی هغوی فوډ پیکج او کوم خیمې چې کوم دي د هغې انتظام هم هغوی فوري تور کړی دی. مختلفو ځایونو ته ریلیف سنټرونو ته هغوی رسولي دي. تفهیم باید موجوده چې کوم پیمانه هغوی موږ ته جاري کړي ده 1,07,800 پیمانې مطابق د اوبو چې کوم پل باندې ولاړو دی نه لاندې روان دي. ځینې انتظام دا ویلي چې 60,000 مسجد یو ریله چې ده عام داخلې دی نوخار کې 24 ګنټې کې نوخار کې داخلېږي. تفهیم مخکې چې کوم فلډ راغلو نه 4 لاک بره سمثینګ هغې پیمانې باندې سیلاب راغلی و او ډېر زیات تباهي مچاو کړې وه. عام دغه 29 جولای 30 جولای خبره وه. اوس هم هماغه میاشت روانه ده. اوس چې کوم موږ ګورو مختلف ځایونو کې موږ ګورو سیلابونه کوم سیلابونه دي باران شکل کې خړونه بهیږي، ګلیشیر اوبه شوي دي، ورسره بارونه مسلسل روان دي. رهي د وجه دا کوم ادارې چې دي هغوی دا تیاری کړی سیلاب راځي نو هغې لپاره متعدد خلک چې سیند غاړې باندې کېږي نو هغوی ته ویلي چې تاسو قریبي ځایونو ته ځان وباسئ، دلته چې تاسو موجود وئ یا موږ ته تاسو سامانونه مختلف کوم سنټرې دي هلته موږ تکلیف صورتحال دا یو نوخار ډسټرکټ کې موږ خبره کوو چې دلته څومره پلونه دي چې سولګړۍ نه واله تر خیرآباد پورې منځ کې څومره پلونه دي پر باندې خلک ولاړ دي خارجي آباد هغوی په دې باندې نظر ساتي چې یاره د اوبو بهاو په سیوا کېږي نو موږ چې کوم سامانونه پرې کړي چې هغه موږ فوري طور بل طرف ته منتقل کوو. تکلیف صورتحال چې دی فلحال هنګامي صورتحال دی، عوام ډېر زیات پریشانه دي. قریبي کوم دریاب غاړې باندې خلک کېږي هغوی یاره چې صورتحال داسې پیش کېږي نو موږ به کوم پازو ضلعي انتظامیه خو اعلانونه کړي دي مختلف مساجدو کې سیند سره کوم مقامات دي خو عملي طور هغوی یا فلحال ریلیف سنټرې تحویل کې اخیستي خو هلته هغه ضروریات زندګي چې کوم دی
فلډ نه متاثره کم عوام دي هغه د ضرورت یا رسول نه دی هغه دا اوبو کم بهاو دی هغه نظر ساتلی دی او هغه سره هغه روان دي په تصمیم دی چې نوخار دوام کې دي 2010 سیلاب چې ډېر وخت نه دی تیر شوی هغې تباهکاریان چې کوم شوي دي نو هغې نه اوس هم چې یادوي نو پریشاني کېږي په هغې باندې خلک نو اوس هم دی کوم چې درجې سیلاب دریا کابل کې هم کم روان دی نو دې باندې نوخار عوام سخت پریشانې دي او ګوري چې 24 ګنټې کې مزید نوخار کم روان دي. ګرانو کتونکو د نوخار د دریای کابل نګیر چاپیره چې کومه آبادي پرته د دې نه علاوه موږ تاسو سره وختي شیر کړو د کندي تازهدین ناصر کلی خودریزی او دا چې کومه پټای ده دغې ته هم زړه مینه ده شیرین کوټې دغه علاقې د دې دی ته وارننګ جاري شوی دی د دې وجه په بر علاقو کې په خوړونو کې ډیر غټ سیلابونه په دغه علاقو کې تیر شو نو کوم جمع تفریق چې شوی دی او دا ټولې اوبه را جمع شي او بره د ورسک طرف نه راځي یا چارسدي طرف نه راځي نو دا به دې مقام باندې بیا دې کې تیزی راغلی دې خوا ته دریای سند کې کم بهاو که زیات شي نو دا اوبه ډب کېدو بیا خطره ده او د دې بیا کورونو ته د ورننوتو او علاقو ته نشیبي علاقو ته د ننوتو خطره ده. به هر حال زمونږ د دې خبر مقصد هغه څه سنسنیخیزي لا افراتفری لا خوف و حراس پیدا کول نه دي یو اطلاع ده درخواست دی د دریای کابل د دې نوخار خلقو ته چې کوم تیر سیلاب کې د ناخبرتیا په وجه نقصانات شوي د هغه نقصانونو نه بچ شي او د دې دپاره تیاری وشي او الرټ ساتل الرټ ځان ساتل او په دې باندې نظر ساتل د دې مقصد دپاره دا زمونږ دا خبر دا تاسو ته دررسي او دا نورو خلقو ته ورسوي دا زمونږ سماجي فرایضو کې سوشل ریسپانسیبلیټي کوم سماجي ذمهداریانې دي د هغې ذمهداریانو کې زمونږ اولین ذمهداري ده چې مونږ تاسو ته د دې باره کې صحیح ټیک ټاک او چې کوم زمونږ د نظر مطابق زمونږ د معلوماتو مطابق درست خبر دی چې مونږ تاسو ته در ورسوو انشاءالله بل اپډیټ چې راشي هغه به تاسو سره بیا شیر کوو دعا کوئ چې الله تعالی هیڅ قسمه داسې صورتحال پیدا نه کړي چې هغې کې زمونږ مسلمانانو زمونږ رونو زمونږ ملک ته او د دې نوخار ته تکلیف جوړ شي. ډېره ډېره مننه. الله په امان.